او بیا علي رضی الله تعالی عنہ څه فرمایي علي ته چې رالې ما خو غسل وکړو که نه زما دغه غسل کافي و خماله نور غسل مه راکوه سره چې زما په بدن بل چا لاس ولګي زما په بدن باندې بل چا په خپل ژوندانه باندې اسماء رضی الله تعالی یو صحابي ده اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها هغې ته یې ویلو وی اسماء زما بدن چا لیدلی نه دی په ژوندانه باندې خو چې مړه شمه که نه ما سره غم دا دی چې دا زنانه خلکو په کټ کې اغوستې نو خلکو ته پته لګي څوک وایي غټه وه څوک وایي کمزورې وه نو اسماء ما سره دا غم دی چې زما په بدن باندې به د خلکو سترګې لګي نو اسماء رضی الله عنها ته وفرمایلو وی فاطمه ما په حبشو کې یو خبره لیدلې او ډېره مې خوښه شوې ده وی څنګه دې لیدلې ده نو اسماء رضی الله تعالی د کجورو پاڼې راوغوښتې که نه دا څانګې د هغې نه داسې د ډولۍ غونده شکل جوړ کړو وی هلته کې په حبشو کې هغوی د زنانه په کم جسم چې وي په هغې باندې په کټ باندې دا کېدي نو فتح بیا نه لګي ما په حبشو کې دا شی لیدلی دی علماو لیکلي دي که نه وایي اسماء دا فاطمه رضی الله تعالی د نبي علیه السلام د وفات نه وروسته چېرته نه وخندلي ښه فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبي علیه السلام د مرګ نه وروسته چېرته نه وخندلي یو ځلې هغه د نبي علیه السلام په ژوندانه خندلي وو نبي علیه الصلاة والسلام داسې په بیمارۍ کې و هغه بیماري و چې پای کې بیا وفات شو نو فاطمه رضی الله تعالی چې راغله که نه نو نبي علیه السلام ورته فاطمه غوږ ما ته رادې خوا کړه غوږ ما ته رادې خوا کړه نو فاطمه رضی الله تعالی ته غوږ خوا کړه نو نبي علیه السلام ورته په غوږ کې پټ څه وویل نو فاطمه رضی الله تعالی په ژړا شوه په څه شوله په ژړا شوله بیا ورته فاطمه غوږ رادې خوا کړه نو چې بیا ورته فاطمه رضی الله تعالی غوږ خوا کړه نبي علیه السلام ورته بیا په غوږ کې څه وویل نو فاطمه رضی الله تعالی په خندا شوه په څه شوله عایشه بیبي فرمایي زه حیرانه شوم خو هغه وخت داسې و چې د تپوس نه و نبي علیه السلام په سخته کې ما د دې نه تپوس ونه کړو خو چې نبي علیه الصلاة والسلام د دنیا نه تشریف وړو څه موده تېره شوه نو ما بیا د فاطمه نه تپوس وکړو چې تا ته د دواړو جهانو سردار اول په غوږ کې څه ووي نو ته په ژړا شوې بیا یې درته څه ووي ته په خندا شوې داسې چلو نو فاطمه رضی الله تعالی فرمایي که نه ما ته نبي علیه السلام وایي چې دې خوا که غوږ ما ورته چې غوږ اخوا کړو که نه ما ته چې بچې زه درنه روان یم زه درنه ځم ښه زه درنه روان یم د الله ملاقات له روان یم تاسو رانه پاتې کېږئ زه ځکه په ژړا شوم بیا راته وایي چې غوږ دې خوا کتو بیا چې ما نبي علیه السلام ته غوږ اخوا کړو که نه نبي علیه السلام راته وفرمیل چې فاطمه خفه کېږه ما د ټولو نه لومبې به زما په خاندان کې ته زما خواله راځي لومبې به د ټولو نه زما سره ستا ملاقات کېږي نو زه به خندا شوم په خوشحاله شوم د نبي علیه الصلاة والسلام د وفات نه وروستو فاطمه رضی الله تعالی صرف 6 میاشتې ژوند تېر کړی دی 6 میاشتې بعد پسې دا تلې ده نو فاطمه رضی الله تعالی چېرته خاندلې وي نه و ښه چې نبي علیه السلام وفات شو خو په دغې موقع یې وخندل چې اسماء رضی الله تعالی هغه ډولۍ غونته شکل جوړ کړو که نه حبشو کې په مړي باندې هغوی زنانو په مړي دا شک دي نو فاطمه رضی الله تعالی وایي دقه وخندل دا وخندل خوشحاله شو ورته وایي چې زه به علي ته م ووایم خو چې تا ته هم دا خبره یادوي ګورئ زما په بدن باندې بیا داسې کېدی ښه چې زه مړه شم چې چاته پته نه لګي نو وی علي زه چې مړه شم که نه زما جنازه وړئ که نه نو یو خو په تیاره کې اوسئ په څه کې اوسئ په تیاره کې اوسئ وی دویم دا دی وی زما په کټ باندې به دغه ډولۍ غونته کې شی جوړ کړئ د کجورو د پاڼو نه چې زما د جسم ډکوالی او تشوالی چاته پته ونه لګي د دې چا دا نن چې موږ په دې زنانو باندې کم د زنانو په مړي باندې دا ډولۍ غونته څیز ږدو که نه د هغه فاطمه رضی الله تعالی فرمایلي وو ښه خو افسوس دا دی افسوس دا خو دی دا خو هغه فاطمه وه که نه یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرام ناست دي تپوس یې وکړه صحابه کرامو نه وی دا راته ووایه که نه چې د ښځې د ټولو نه ښه خوبي څه شی دی په ښځه کې د ټولو نه ښه صفتو څه شی دی صحابه کرام چپ شو چاله جواب نه ورته علي رضی الله عنه فرمایي زه غلی پاڅېدم کور ته مې منډه کړه ما چې فاطمه ته به پته وي لاړم کور ته ما فاطمې رضی الله تعالی تپوس وکړه چې فاطمه نبي علیه السلام هسې مې تپوس وکړو چې فاطمه د ښځې د ټولو نه خوبي کوم شی دی ښه صفت به کوم شی دی فاطمه رضی الله تعالی عنها وفرمایل چې د ښځې د ټولو نه ښه صفت دا دی چې دا د پردي سړي بدن ونه ویني او پردی سړی د دې بدن ونه ویني د دې په نامحرم سړي سترګې فرې نه وځي او د پردي سړي په دې سترګې فرې نه وځي دا د ښځې د ټولو نه ښه صفت دی زه راغلم نبي علیه السلام ته ما وفرمایل چې د الله پاکه پیغمبره د ښځې د ټولو نه ښه صفت دا دی چې نامحرم سړی دا ونه ویني او دا نامحرم سړی ونه ویني نبي علیه السلام راته وفرمایل چې علي خو رښتیا ووایي جواب چا درکړی دی علي خو رښتیا ووایي جواب چا درکړی دی ما ته د الله پاکه پیغمبره فاطمه راته وویلو فاطمه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې الفاطمه بضعة مني فاطمه خو زما د زړه ټوکړه ده که نه فاطمه خو زما د زړه نو د فاطمه رضی الله تعالی په ژوند باندې د هغې په جسم د چا سترګې نه وي لګېدلې موږ خو نن د زنانو په مړي باندې هغه څیز پې کېدو چې د جسم یې چاته پته نه لګي خو هغې په ژوندانه باندې سر نه دی پټ کړی
د هغې په بدن باندې بورکه نه وه، هغه به په یو نرۍ لوپټه کې ګرځېده، هر چا ته به پته لګېده چې دومره غټه ده، دومره نرۍ ده او دا ده او دا ده. پس د مرګه ما تا پټه کونه څه پیدا په ژوندانه باندې هغې خپل جسم نه پټاو، سړو ته یې شو کو، دومره غټه یم، دومره کمزور یم، داسې یم داسې یم چې مړه شي بیا پې وسادرې راواچوه. اوس وسادرې سره راچوي، په ژوندانه خو هغه هر چا لیدلې ده. نو دا د فاطمه رضی الله تعالی عنها د وفات واقعه وه. او چې کله وفات شوله او علي د هغې دفن وشو او خاورې پرې ور واړولې شوې، نو علي رضی الله تعالی چغه کړه وې خلکو زه اوس د دنیا په حقیقت باندې پوه شوم چې دنیا کې وفا نشته. دنیا کې وفا زما نه فاطمه جدا کړه چې داسې ښایسته ښایسته جوړو کې جداوالی راځي. ماله به د فاطمه غونته حسن چېرته څوک وګوري، ماله به د فاطمه غونته ښځه اوس چېرته پیدا شي. ای خلکو ګورئ د دنیا دغه ژوند دی، دې کې وفا نشته دی، ځان له تیارې وکئ. په دې لاسو مې نبي علیه السلام قبر ته کوز کړی و، اوس مې د هغه لور هم قبر ته کوزه کړه ده. دغه دنیا ده. ای خلکو په دنیا پورې زړه مه تړئ، دنیا پورې زړه مه تړئ. وروڼو دغه د دنیا ژوند دی. د الله دپاره د دې دنیا نه لږ ځان راونغاړو، دغه ورځ د تیارې وکړو، دغه ورځ د تیارې وکړو، ځو الله له. نو چې الله له ځو نو چې الله تبارک وتعالی خو رضا کړو که نه، بله مخ ته تلو شته. که بل ځای ته تلو وي خو مونږ ته هم وښایي چې مونږ دا چغې پرېږدو، چې بل ځای ته تلو وي خو مونږ ته هم پته ولګي چې زه بل ځای د خلاصي شته دی. نو چې بل ځای د خلاصي نشته، دغې الله تبارک وتعالی له تله دي، دغې قبر له تله دي، دغې الله له جواب ورکول دي. ولې په دنیا پورې انښتي یو، ولې په دنیا پورې انښتي یو، ولې حلاله نه ګورو، ولې حرامه نه ګورو؟ هېڅ وفا نشته دی دنیا کې. لږ د دنیا نه ځان راونغاړو او الله تبارک وتعالی دې زمونږ زنانه د فاطمه رضی الله تعالی عنها غونته کې زنانه جوړې کړي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو